बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ने چې کوم زمونږ ټاپک ته هغه نوې چپټر شروع کیږي جوائنټس انټروډکشن شو د جوائنټ متعلق چې کوم ډسکشن دی هغه خو موږ وروسته کوو خو تاسو اولنې چپټر یاد شي نو په اولنې چپټر کې موږ یو څو موومنټس ویلو د جوائنټ چپټر لپاره دا موومنټس ویل ډیر زیات ضروری دي ځکه چې ام سی کیوز په لحاظ سره په دې چپټر کې فلیکشن ایکسټنشن ابډکشن اډکشن دا چې کم دی نو دا د جوائنټس لپاره راځي چې په کم جوائنټ کې ابډکشن کیږي په کم جوائنټ کې چې کم دی نو په هغه کې اډکشن کیږي سرکمډکشن په کم ځای کې کیږي دا غي نه علاوه چې کم دی روټیشن په کم ځای کې کیږي فلیکشن شو ایکسټنشن شو نو دا ټوټل دا غي د لپاره ویل ضروری نه کو تاسو یا چې فلیکشن مونږ چې کم دی نو ویل کله چې زموږ سره دوه سرفیسز یو بل ته نږدې راځي ټیک شو یا د دوو بونز په منځ کې چې کله انګل کمیږي هغه موومنټ ته مونږ وایو اصل کې فلیکشن لکه فرض که په ایلبو کې چې کله مونږ ارم او فور ارم یو بل ته نږدې راولو نو دې ته ویل کېږي فلیکشن ټیک شو ایکسټنشن چې کم دی نو په دې کې کوم تاسو یاد شي مونږ ویلو چې زموږ سره کله دوه بون سرفیسز یا دوه سرفیسز چې د یو بل نه لري تختی کله چې مونږ لاس کولاوهو لکه اوس فرض کدای نه دا انګل کم شو ټیک شو دام بون دی د دې دوه بون په منځ کې چې انګل کم شو نو دې ته فلیکشن وایي او چې کله د دې دوه بونز په منځ کې انګل سیوا کیږي کله ښکته راځي نو دې ته ویل کېږي ایکسټنشن کله چې دوه سرفیسز د یو بل نه لرې ځي یا چې کم دی دا دوه بون په منځ کې چې کم انګل جوړیږي هغه انګل سیوا کیږي نو دې ته ایکسټنشن ویل کېږي کله چې زموږ سره د دوه بون په منځ کې انګل کمیږي نو هغې ته فلیکشن ویل کېږي یا د دوه سرفیس په منځ کې چې کم دا دوه سرفیس چې کم د یو بل خواله راځي نو دې ته هم فلیکشن وایي ټیک شو ابډکشن چې کم دی نو دا زموږ سره چې کله مونږ د لم نه لکه فرض که توریسک کیویټي دا یا ابډومینل کیویټي دا د دې نه آوټ سایډ موومنټ کوو دې ته مونږ وایو ابډکشن کله چې د ټرنک نه آوټ سایډ موومنټ کیږي د یو لم هغې ته ویل کېږي ابډکشن لکه دا اوس دا لاس چې کم دی نو که فرض که دا زه وجود ته رانږدې کوم دا به شي اډکشن او چې کله زه دقه لاس چې کم دی نو د وجود نه لرې کوم نو دا به زموږ سره شي ابډکشن دقه شان چې کم دی نو زموږ سره په خپه کې هم دی په خپه کې هم زموږ سره ابډکشن چې کم دی کله چې د میډ لاین نه زموږ سره د خپه اوې ځي لرې ځي نو دې ته به ویل کېږي ابډکشن ټیک شو او چې کله دا خپه میډ لاین ته رانږدې کېږي نو دې ته به ویل کېږي اډکشن دا دوه الفاظ هم یاد ساتل ډیر زیات ضروری دي دې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ کو تاسو یاد شي په موومنټ کې پروټیکشن او ریټریکشن هم ویلو هغه خو بخیر بیا وروسته کوو خو دا مین چې کوم موومنټس دي دا تاسو ته پیژندل ضروری دي سرکمډکشن چې کوم دی نو دا سرکولر موومنټ دی لکه فرض که اوس یو بالر دی هغه چې کله بالینګ کوي نو د لاس چې په کم انګل کې هغه ته وهي غیر چاپیره دقه موومنټ ته چې کوم دی نو په دې کې اصل کې ویل کېږي سرکمډکشن ا سرکولر موومنټ اف ا پارټ دس از ا کمبینیشن اف فلیکشن ابډکشن extension adduction and rotation دا د دې ټوټل موومنټ خلاصه ده د دې ټوټل موومنټ مجموعه ده دا ټول موومنټ چې کله په یو موومنټ کې شامل شي نو هغه موومنټ ته ویل کېږي سرکمډکشن لکه مونږ چې بالینګ کوو ټیک شو نو دې ته سرکمډکشن وایي د هغې په نسبت باندې چې زموږ سره کم روټیشن دی نو په دې کې دا بون چې کم موومنټ کوي نو دې د خپل لانګیچیوډنل ایکسس نه غیر چاپیره تاویږي لکه تاسو کو فرض که دې لاس ته وګورئ نو دا دلته ونښتی دی په دې شولډر جوینټ کې دا ونښتی دی ټیک شو او دې چې کم د مطلب هغه طرف ته تاویږي یا دې طرف ته تاویږي نو دې ته ویل کېږي روټیشن په دې کې بیا میډیل روټیشن وي او لیټرل روټیشن وي کله چې زموږ سره دنه طرف ته میډ لاین طرف ته تمب راځي دې ته ویل کېږي پرونیشن خو چې کله زموږ سره آوټ سایډ ځي دا تمب چې کم دی نو دا د میډیل لاین نه بار سایډ ته ځي نو دې ته ویل کېږي سوپینیشن ټیک شو او دغه بیا به وروسته کېږي خو نارملي چې کم دی نو سرکمډکشن روټیشن یاد ساتئ چې روټیشن کم ټایپ موومنټ دی لکه فرض کا د یو د لاس په یو ځای کې فکس دی او دې صرف چې کم دی نو په هغه ځای تاویږي راتاویږي لکه فرض که دا ګوته چې کم دی دننه کومه بار ته کومه ټیک شو نو دې ته ویل کېږي روټیشن او سرکمډکشن چې کم دی نو په دې کې د خپل لانګیچیوډنل ایکسس نه غیر چاپیره بون نه تاویږي دا چې کم دی نو سرکولر موومنټ کوي لکه اوس فرض که چې کله مونږ بالینګ کوو نو دغه بالینګ موومنټ چې کم دی دې ته ویل کېږي سرکمډکشن ټیک شو اوس به راشو مونږ خپل ټاپک لا کم چې جوائنټ چپټر دی جوائنټ چپټر کې به اوس مونږ چې کم دی نو ټوټل جوائنټس وایو په اوله کې
टाइप ऑफ जॉइंट्स पे वायु दागे न पस चिकम देनो कम कम जगहों की कम कम जॉइंट्स थी ठीक शो ब्या चिकम देनो दागे नी अलावा प कम कम जॉइंट्स की कम कम मूवमेंट की नो आगा टोटल बमुंगा वायु तासु को दावलने स्लाइड वी ने न पदे के तासु इन चीज अमुक सरा दलता द जॉइंट्स टाइप वर्क शवी दी को फर्ज का तासु दलता वीने दलता द मुसर दा कम जॉइंट्स जोड़ीगी को तासु इने तासु क्रानियल बोन्स चे कम देनो उस पदे मखक्यूरोज की चैप्टर के वेली नो को तासु क्रानियल बोन्स याद शिनो फ्रंटल बोन और द पेरिटल बोन पमंस की या द दो पेरिटल बोन पमंस की या द पेरिटल या द सिपिटल बोन पमंस की या द पेरिटल और टेम्परल बोन पमंस के चे कम जॉइंट जोड़ीगी अगर इमूवेबल जॉइंट ते और फाइब्रस जॉइंट ही द पास फाइब्रस दासी यो पटे लगी दिली लका दा कम दी दा दो जॉइंट जोड़ शी द पास पितो द पास टेप वरवाड़े कम चीज मुसरा सोल्यूशन टेपी अगर पी दासी वरवाड़े नो दक च कम देनो दा असल की मुसरा इमूवेबल जॉइंट थी दागे नी अलावा हिंग जॉइंट दी पर हिंग जॉइंट की कम दे दो सरफेसेस द योबल द पास मूवमेंट कई अगर बोस मुंगा मख के डिस्क्राइब को दागे नी अलावा च कम देनो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ते दाई ने द यो बोन च कम हिस्सा प जॉइंट के शामिलीगी आर्टिकुलेटरी सरफेस कम शामिलीगी नो अगर बाल टाइप हुई और दा बल चिकम देनो दा कप टाइप हुई लका मतलब डुगल शान बवी ठीक शो नो दा के बाल एंड सॉकेट जॉइंट वेली कीगी दागे नी अलावा पिवट जॉइंट ते नो पिवट जॉइंट हम यो किस्म दा हिंग जॉइंट यो किस्म दे ग्लाइडिंग जॉइंट ते नो दा हर समंग उस इंशाल्लाह पदिरा रवान दा के वायु मुंग चिकम उस टॉपिक कवल गवाड़ू मतस्तो वे अगजम सरा जॉइंट्स थे और जॉइंट्स चैप्टर कौल द पारा अवल के खुद दे मुतालिक पेजंदल ज़रूरी दी ठीक शो नो अवलने चिकम जमू सरा पेजंदल ज़रूरी पदे के आगा द दे जॉइंट्स का स्टडी चे मुंग कौनो आगे सब्जेक्ट था वही सा आर्थ्रोलॉजी नुम बता सौरे दिली हुई ठीक शो सो करता आर्थ्रोलॉजी वाई सो करता आर्थ्रोलॉजी वाई ठीक शो नो नॉर्मली खुदा आर्थ्रोलॉजी दे नो आर्थ्रोलॉजी ची कम दे नो पदे के मुंगा द जॉइंट साइंटिफिक स्टडी को ठीक शो चिकल मुंग द जॉइंट मुतालिक स्टडी कौन दे तमुंगा वायु आर्थ्रोलॉजी ठीक शो नो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी या आर्थ्रोलॉजी जी कम देनो द जॉइंट स्टडी द सिंपल अल्फाजो की मुंगा ची कम देनो द कबील शुदा दे डिफिनीशन दे जॉइंट्स ची कम देनो जमुंग सर असल की जॉइंट्स ची शे जॉइंट्स ची कम दी दा जमुंग सर आगा दो पॉइंट्स थी या आगा दो साइड थी चिपा कम की जमुंग सर द्वम बोन द योबल सर मिलावीगी और पागा जे के या मूवमेंट हुई या मूवमेंट नहीं हुई ठीक शो लका फरस का इमूवेबल जॉइंट इन पागा की मूवमेंट नहीं हुई को फरस का जी कम दे शोल्डर जॉइंट इन पागा की मूवमेंट थे जमुंग सर नो हर आगा पॉइंट या हर आगा साइड चिपा कम जे बानी जमुंग सर दो बोन मिलावीगी आगे तम गवायु जॉइंट्स जॉइंट्स की कम दी दी ज़रूरत से असल की जम वजूद की नो द जॉइंट मेन रीज़न जम वजूद की द मौजूदगी ची कम दे आगा दे फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट मतलब को फ़र्ज का जॉइंट नहीं दो बोन पमंस की बची कम दे नो मूवमेंट न की गया आगा बची कम दे लकी बना द दे वजी न ची कम दे नो आगा पजे वाला द मूवमेंट द पारा द फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत है और आगा फ्लेक्सिबिलिटी सोक मुहैया कई आगा फ्लेक्सिबिलिटी मुता जॉइंट्स रा कई ठीक शो द दिन अलावा ची कम दे दी ची कम दे अटैचमेंट पदे जॉइंट्स पानी द बोन अटैचमेंट की दा हम सिंपल अल्फाजों की मुंग वेली शो द दिन अलावा ची कम दे नो मुंगा नॉर्मली ची कम मेन टाइप्स द जॉइंट्स वायु यो फाइब्रस जॉइंट वायु यो कार्टिलेजिनियस जॉइंट वायु यो सिनोवियल जॉइंट वायु ठीक शो नो पागे बानी ब्या उस रुस्तम का खबर एको पागे की अवलने ची कम जम सर दे आगा जम सर फाइब्रस जॉइंट ते फाइब्रस जॉइंट त द्वेम नुम ची कम दे नो इमूवेबल जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट या सिन अर्थ्रोसिस हम वेले की सॉरी जमुंग सर जी कम दे फाइब्रस जॉइंट था द्वेम नुम इमूवेबल जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट या सिन अर्थ्रोसिस हम वेले की दा जॉइंट जी कम दे दा पदे के जी कम दे नो दो जॉइंट्स द योबल सरा प यो टफ फाइब्रस टिश्यू बानी मटेरियल बानी द योबल सरा मिलावीगी लका संग ची फरस का तास दलता उगो रहे नो दा जॉइंट ची कम जोड़ीगी दाई ने दा जॉइंट ची कम जोड़ीगी नो यो टफ मटेरियल पदेजे की प्रोते दाई ने दा ची कम यो मटेरियल प्रोते दा मटेरियल कम प्रोते दा मटेरियल कम प्रोते नो देता असल के वेले कीगी सिन अर्थ्रोसिस या ची कम देनो इमूवेबल जॉइंट या ची कम दे फाइब्रस
جوائنټ دغه شان چې کوم دی د دې دوه فرنټل بون په منځ کې نه دی ځګینه چې کوم دی موږ یو حصہ راوالو نو دا تاسو اینه دا سچر چې کوم ځای کې دی نو دا هم د دوه بون چې کوم دی نو دا د یو بل سره جوائنټ شوی دی او د سپ په مدد سره د فایبرس جوائنټ په مدد سره ټیک شو په دې کې چې کم دی نو زیاتره کم ځای کې چې دا فایبرس جوائنټ موجود دی نو هلته موومنټ ډېر کم کیږي لکه مطلب شته دی په ځینې جوائنټس کې موومنټ کیږي خو ډېر داسې جوائنټس دي چې په هغې کې موومنټس نه کیږي اگزامپل اف فایبرس جوائنټ چې کم دی نو د سکل بون په منځ کې چې کم جوائنټ دی فرنټل بون پیریټل بون په منځ کې د دوه پیریټل بون په منځ کې د پیریټل اسیپیټل بون په منځ کې ټیک شو نو دا زموږ سره اصل کې فایبرس جوائنټس دي ټیک شو د هغې نه علاوه چې کم زموږ سره ټوت دي کم چې زموږ سره غاښونه دي غاښونه چې کم په دې اډوکي کې زموږ سره دلته امبیډډ شوي دي په کومه طریقه باندې نو دا هم زموږ سره د یو لیګامنټ ورته ویل کېږي پیری اوډونټل لیګامنټ ورته وایي ټیک شو د هغه پیری اوډونټل لیګامنټ په ذریعه باندې د غاښ چې کم دی نو په دې منډیبل کې امبیډډ وي اونښتې وي نو دا هم زموږ سره د فایبرس جوائنټ ټایپ دی دویم چې کوم جوائنټ دی هغه زموږ سره کارټلیجینیس جوائنټ دی کارټلیجینیس جوائنټ چې کوم دی دا سلایټلی موویبل جوائنټ دی ته هم وایي دویم نوم د دې چې کوم دی نو هغه امپی ارتروسس دی ټیک شو ګوره هلته سین ارتروسس دی دلته امپی ارتروسس دی او دا ام سی کیوز راځي دې ته ځان ته مخامخ په ریډ بال پوینټ باندې ولیکئ چې امپی ارتروسس څه ته وایي او سین ارتروسس څه ته وایي ټیک شو بله خبره چې په دې کې کومه ده نو هغه زموږ سره دا ده په دې منځ کې کو تاسو وګورئ فرض کړه ټیک شو دا د دې ورټیبرې په منځ کې د دې دوه ورټیبرو په منځ کې دلته زموږ سره یو کارټیلیج پروت دی دا کارټیلیج چې کم دی ټیک شو نو دی ایز ا شاک ابزاربر کار کوي کله چې انسان د کوټې نه راودانګي یا لږ د هایټ نه راودانګي نو دا ربړ چې کم دلته پروت دی دا کم زموږ سره چې دلته انټرورټیبرل ډیسک پروت دی نو دی ایز ا شاک ابزاربر کار شروع کی مطلب دی ټول برډن په ځان باندې والي ټیک شو نو دا کارټیلیج چې کم دی دا د دوه بون په منځ کې پروت وي نو چې کله هم دا کارټیلیج د دوه بون په منځ کې پروت وي دقې جوائنټ ته چې کم دی نو موږ نوم الو کارټلیجینیس جوائنټ ټیک شو دا ټپ مټیریل وي مطلب لچک پکې وي سخت هم وي فلیکسیبل هم وي د هغې نه علاوه چې کوم دی سټرینث هم په دې کې وي نو چې کله زموږ سره داسې مټیریل داسې یو کارټیلیج چې کوم دی هغه په یو جوائنټ کې پروت وي نو هغې ته موږ وایو کارټلیجینیس جوائنټ ټیک شو دغه شان سیمپیسس فیوبس ته کو تاسو دلته وګورئ وختي په تیر شوي لیکچر کې چې کوم دی ما تاسو ته د اګزامپل درکړی مو چې دا کله د ماشوم سر په دې ټرو بریم کې وځي نو په دې دغه کې دومره الاسټیسیټي دومره لچک وي چې دا لږ کولاو شي او د ماشوم دا سر پکې لږ په اسانه باندې وځي ټیک شو نو زموږ سره چې کوم دی نو کارټلیجینیس جوائنټ اصل کې دا یو ټف مټیریل وي چې کوم په دې جوائنټ کې پروت وي فایبرس ټپ مټیریل وي کارټلیج چې کوم وي هغه په دغه جوائنټ کې پروت وي نو دغه جوائنټ ته اصل کې ویل کېږي کارټلیجینیس جوائنټ اگزامپل چې کوم د دې دی نو هغه انټرورټیبل ډیسک دی چې کوم زموږ سره انټرورټیبل جوائنټس جوړیږي په هغې کې په منځ کې یو ډیسک دا دی پروت دی دغه ډیسک د لاسه چې کوم دی نو دې جوائنټ ته ویل کېږي کارټلیجینیس جوائنټ د هغې نه علاوه چې کوم دی نو سیمپیسس فیوبس د دې یو اگزامپل دی کوم چې په دې ځای کې تاسو ته ښکاري ټیک شو دا چې کوم تاسو اینې په دې ځای کې په دې ډایګرام کې ټیک ده د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د منیبریوم او د سټرنم باډي په منځ کې چې کوم دی ټیک شو د منیبریوم او سټرنم باډي په منځ کې چې کوم جوائنټ دی نو دې ته هم ویل کېږي کارټلیجینیس جوائنټ ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی د ریبس په منځ کې او د منیبریوم په منځ کې چې کوم دی هم کم جوائنټ جوړیږي نو دا جوائنټ چې کوم دی دا هم زموږ سره کارټلیجینیس جوائنټ دی ها نیکسټ چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره دی سینوویل جوائنټ سینوویل جوائنټ چې کوم دی دا فریلی موویبل جوائنټ وي ټیک شو اینې فریلی موویبل جوائنټس دي ټیک شو دې ته دویم نوم چې کوم دی نو ډای ارتروسس ویل کېږي سین ارتروسس چې کوم دی هغه فایبرس جوائنټ ته ویل کېږي کارټلیجینیس جوائنټ ته چې کوم دی امپی ارتروسس ویل کېږي او سینوویل جوائنټ ته چې کوم دی ډای ارتروسس ویل کېږي په د دې چې کوم کریکټریسټک دی نو په سمپل الفاظو کې مونږ ووایو چې کله فایبرس جوائنټ او کله کارټلیجینیس جوائنټ کمباین په یو جوائنټ کې نو بیا مونږ دې ته وایو سینوویل جوائنټ او په سینوویل جوائنټ کې به ورسره لیکوډ خامخا وي ټیک شو دا دوه کریکټریسټک مین دي
یو فایبرس جوینټ کارټیلیجینیس جوینټ چې کله کمباین شي پلس په هغه ځای کې چې کله لیکویډ وي ټیک شو نو هغې ته موږ وایو سینوویل جوینټ ټیک شو. نو زموږ سره کو تاسو دلته وینئ زموږ سره دا چې کوم دی نو نی جوینټ دی. په دې نی جوینټ کې په منځ کې دا یو کارټیلیج هم پروت دی ټیک شو. دا چې کوم کارټیلیج زموږ سره دا غوینئ ټیک ده نو دا ارټیکولر کارټیلیج دی زموږ سره ټیک شو. نو دا ارټیکولر کارټیلیج پروت دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو سینوویل فلویډ پکې دا دی پراته دي کوم چې په دې ځای کې تاسو ته دا لیکویډ ښکاري ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی دا د جوینټ کیپسول نو په هغې کې دا فایبرس ټیشو دا پرته ده ټیک شو. د هغې نه د پاسه چې کوم دی نو الله والا داسې یو ټیپ جوړ کړی دی یو سولوشن ټیپ یې جوړ کړی دی چې دا بون اخوا دېخوا نه تښتي. نو تاسو کو وینئ نو درې کریکټرسټک په دې کې مین دي. یو پکې کارټیلیج موجود دی یو پکې سینوویل لیکویډ دی او یو پکې د پاسه فایبرس بینډ موجود دی ټیک شو. نو که درې واړه کمباین راوالې نو هم تاسو دا ویلی چې کله دا درې واړه کمباین شي دې ته سینوویل جوینټ ویل کېږي. خو نارملي دې ته سینوویل جوینټ په دې ویل کېږي چې په دې کې لیکویډ موجود دی ټیک شو. په دې کې چې کوم دی کوم دا فایبرس ټیشو د فایبرس ټیشو په مدد سره باندې چې کوم دی نو دا دوه بون د یو بل سره په یو لاین کې ساتل کېږي. دا بون د یو بل نه یو طرف ته بل طرف ته دې وجې نه تښتي چې د پاسه ولا الله تعالی فایبرس ټیشو ورکړي ده. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا کم کیپسول دی کوم چې دا تاسو ته ښکاري نو په دې کې د لوبریکیشن دپاره د غوړوالي دپاره الله تعالی یو لیکویډ ورکړی دی. هغه لیکویډ ته چې کوم دی سینوویل فلویډ ویل کېږي ټیک شو. نو هغه به هم په دې کې موجود وي. اگزامپل چې کوم د دې دی هغه شولډر جوینټ دی ایلبو جوینټ دی او نی جوینټ دی ټیک شو. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره د دې جوینټس هغه مین کریکټرسټک وو کوم چې موږ بیان. ها نیکسٹ سلایډ ته موږ راشو نو په هغه کې به موږ اوس د سینوویل جوینټ کریکټرسټک وایو مطلب کم کم خصوصیات دي په سینوویل جوینټ کې. نو په کریکټرسټک چې کله موږ راشو نو سینوویل جوینټ چې کوم دی دا زموږ سره کم کریکټرسټک ښیي په هغې کې اولنی چې کوم دی نو یو خو به وي ارټیکولر یا هایلین کارټیلیج به په هغې کې موجود وي ټیک شو. د پارټ اف بون وچ آر ان کنټیکټ are always covered with hyaline cartilage. کم چې زموږ سره هغه بون کم چې په کنټیکټ کې راځي د هغې ارټیکولر سرفیس چې کوم دی هغې نه به ګیر چاپېره خامخا یو کارټیلیج ته وي. ما تاسو ته په اوله کې ووي چې هغې ته ویل کېږي ارټیکولر کارټیلیج ټیک شو. ارټیکولیشن لفظ نه وتی دی نو ارټیکولر کارټیلیج به همیشه د دې نه ګیر چاپېره تاو وي. ولې ځکه چې دا بون زخمي نه شي. زیات تر چې کله جمپ وهي یا منډه وهي انسان نو د دې جوینټس پکې ډېر زیات کار وي. نو که فرض که دلته کارټیلیج نه وي نو دا به بیا ایز ا شاک ابزرور کار نه کوي. مطلب دا دوه بون به چې کوم دی دا به یو بل زخمي کوي ټیک ده. نو اولنی چې په هغې کې کوم دی هغه زموږ سره دی ارټیکولر یا هایلین کارټیلیج به پکې موجود وي ټیک ده. دویم چې کوم دی نو په هغې کې به کیپسول وي یا کیپسولر لیګامنټ به وي. دا نه دا کیپسول دی. دا کیپسول په مطلب دننه خالي سپیس وي. تاسو به کیپسول لیدلی وي چې کله هغه د جدا کې کولاو کې نو په هغه کې دننه خالي سپیس وي ټیک شو. نو دغه شان په دې کې هم خالي سپیس وي. نو زموږ سره چې کوم سینوویل جوینټ وي نو دا به یو کیپسول یا فایبرس ټیشو نه ګیر چاپېره د دې نه به ګیر چاپېره تاو شوي وي. لکه دا فایبرس ټیشو چې تاسو کومه اینې دی دا فایبرس ټیشو او الاستیک ټیشو ما تاسو ته چې کوم دی په ترډ چپټر کې ویلي وو نو که هغه تاسو ته یاد وي فرض کا نو دا هغه فایبرس ټیشو ده ټیک شو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا کیپسول چې کوم دی دا دومره لوز وي چې مومنټ انسان د دې لاس کو فرض که دا ټف وي. لکه اوس فرض که یو کو فرض که دا چې کوم دی په دې کې دومره الاسټیسیټي نه وي چې د مومنټ کولی شوی نو بیا به انسان په ځای ولاړ وي د ځای نه به خوځېدی نه شوی ټیک شو. نو دویم کریکټرسټک د دې دی چې کیپسول به پکې وي یا کیپسولر لیګامنټ به پکې وي. دریم چې کوم د دې کریکټرسټک دی هغه دی سینوویل ممبرین. سینوویل ممبرین دا چې کوم دی نو دا اصل کې جوړ شوی وي د اپیتیلیل لیر نه. دا ویټ بیرینګ سرفیسز وي ټیک شو. زموږ سره چې کوم دا حصه تاسو ته ښکاري دلته چې کوم دی نو سینوویل ممبرین داسې موجود وي ټیک شو. دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا ریډ کلر کې نو دا سینوویل ممبرین به موجود وي او د دې سینوویل ممبرین نه به دننه چې کوم دی نو سینوویل فلویډ موجود وي. په دې کې به دننه سینوویل فلویډ موجود وي کوم چې لوبریکیشن کوي. لوبریکیشن مطلب غوړوالی فراهم کوي ټیک شو. ها سینوویل فلویډ چې کوم دی نو دا به هم دا څلورم کریکټرسټک دی د دې جوینټس. دا اینې چې کوم زموږ سره دلته په دې ایریا کې دا لیکویډ موجود دی نو دې ته ویل کېږي فلویډ. دا زموږ سره سینوویل دا دلته چې کوم دی زموږ سره سینوویل ممبرین دی کوم چې دا ریډ کلر کې تاسو ته ښکاري ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی دا زموږ سره کارټیلیج دی او د دې ممبرین دننه حصه کې چې کوم دی زموږ سره فلویډ دی هغې ته سینوویل فلویډ ویلی کېږي او ګیر چاپېره د دې
یو سایډ ته او بل سایډ ته د دې جوائنٹ نه چې کوم دی نو فایبرس ټیشو موجود ده ټیک ده چې دا د هر سیل بیا سیفټي ورکړي نو 4 کریکټریسټیک دي سینوویل جوائنٹ اولنې کارټیلیج به پکې لازمي وي د آرټیکولر سرفیس سره غیر چاپیره آرټیکولیشن چې په کم سرفیس باندې بون کوي هغې نه به غیر چاپیره کارټیلیج وي ټیک شو دویم چې کم دی نو لیګامنټ به موجود وي چې کله لیګامنټ وي نو هغه دا لیګامنټ اصل کې د فایبرس کارټیلیج نه جوړ دی د فایبرس نه جوړ دی فایبرس ټیشو دا ټیپ دی یو قسم لا ټیک شو د کپړې هغه پټۍ به تاسو لیدلی کوم چې د زخمی په وجود باندې لګوي نو دا اقشن پټۍ دی یو قسم لا ټیک شو او دا دننه چې کم دی دا لیکوډ دی سینوویل فلویډ ورته ویل کېږي دا لوبریکیشن کوي تاسو به لیدلی چې کله انسان څومره بوډا کېږي هغه عمره دغه په پنډو باندې یا چې کم دی نو په دې ایلبو جوائنټ کې چې کم دی نو کله هغه بیا موومنټ کوي نو دړ کوي نو دا دړ څه د وجې نه کوي اصل کې مین وجه هم دغه ده چې په دې کې دا فلویډ تعداد کمیږي د دې فلویډ اماونټ پکې کمیږي او د هغې د لاسه دغه جوائنٹ چې کوم دی هغه اونخلي ټیک شو نو دا زموږ سره هغه 4 کریکټریسټیک دي چې کوم په سینوویل جوائنٹ کې موجود دي نیکسٹ چې کوم زموږ سره د سلایډ دی نو په دې کې اصل کې تاسو ته صرف نمونه ویلې شوي دي دا هغه ټوټل خلاصه ده د ټوټل جوائنټس زموږ سره چې کوم دی نو یو پلینر جوائنٹ وي پلینر جوائنٹ چې کوم دی دا په منیبریوم کلیویکل او منیبریوم په منځ کې چې کوم وي ټیک شو انټرکارپل اینڈ انټرټارسل جوائنټس کې چې کوم زموږ سره جوائنټس جوړیږي نو هغه زموږ سره اصل کې پلینر جوائنٹ بل چې کوم دی هغه هینګ جوائنٹ وي هینګ جوائنٹ چې کوم دی دا په ایلبو جوائنٹ کې نی جوائنٹ کې او اینکل جوائنٹ کې وي ټیک شو پیوټ جوائنٹ چې کوم دی نو دا اټلس او ایکسس کوم چې زموږ سره فرست ورټیبرا او سیکنډ ورټیبرا د هغې په منځ کې زموږ سره پیوټ جوائنٹ په دې کې چې کوم دی نو د یو بون پروجیکشن د بل بون په فورامین کې اونختی وي لکه څنګه چې دلته تاسو ته ښکاري دا یو دا داسې دی لکه چې په یو ګول ډسک کې په منځ کې سوری وکړئ او په هغه سوري کې دننه چې کوم دی نو یو وسپنه ورکړئ او غیر چاپیره ترې څنګه چې بیرنګ دی بیرنګ کې کو فرض که په منځ کې چې کوم دی نو تاسو دغه ورکړئ ډنډه ورکړئ او دا بیرنګ داسې تاویږي نو دغه اصل کې زموږ سره پیوټ جوائنټ دی ټیک شو زموږ سره بل چې کوم دی هغه کانډیلایډ جوائنټ دی کانډیلایډ جوائنټ چې کوم دی نو دا ریډیو کارپل جوائنټس کې وي ریډیو کارپل جوائنټس مطلب کوم چې ریډیس دی او کوم چې د کارپل پرکزیمل رو ده نو د دې په منځ کې چې کوم جوائنټ جوړیږي هغې ته ویل کېږي کانډیلایډ جوائنٹس هغې ته ویل کېږي ریډیو کارپل جوائنٹس او دا د کنډیلایډ جوائنٹس اگزامپل دی د هغې نه علاوه میټاکارپو پیلنجیل جوائنٹ چې کوم دی مطلب د پیلنجس په منځ کې او د میټاکارپل په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړیږي هغې ته هم کنډیلایډ جوائنٹ وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو میټاټارسو پیلنجیل جوائنٹ چې کوم دی ټیک شو میټاټارسل په منځ کې او پیلنجز لکه مطلب په فوټ کې چې کوم زموږ سره میټاټارسل دی او پیلنجز دی د ګوتو اډوکې دي نو دغه چې کوم جوائنٹ جوړیږي هغه هم د کنډیلایډ جوائنٹ ټایپ دی د هغې نه علاوه چې کوم دی نو سیډل جوائنٹ دی سیډل جوائنٹ چې کوم دی نو دا زموږ سره فرسټ کارپا میټاکارپل جوائنٹ دی لکه زموږ سره چې کوم دی نو دا اولنې د دې کارپل جوائنٹ په منځ کې او د دې کارپل ډسټل رو په منځ کې ټیک شو او دا میټاکارپل په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړیږي نو هغه زموږ سره سیډل جوائنٹ دی ټیک ده بال اینډ سکټ جوائنٹ زموږ سره په شولډر جوائنٹ کې دی په هپ جوائنٹ کې دی دا دوه جوائنټس چې کوم دی نو دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې په دې کې هر قسم موومنټ کېږي په دې کې سرکمډکشن کېږي په دې کې روټیشن کېږي په دې کې چې کوم دی فلیکشن کېږي په دې کې ایکسټینشن کېږي ابډکشن کېږي او ایډکشن کېږي چې کله سرکمډکشن لفظ راغی نو پوه شئ چې ټوټل موومنټس په دې کې کېږي ټیک شو پلس روټیشن ورسره وي نو دا زموږ سره هغه ټایپس دي اوس راشو موږ اولنې پکې بال اینډ سکټ جوائنٹ لا بال اینډ سکټ جوائنٹ خصوصیت دا دی چې په دې کې به د یو بون کم اینډ چې کم دی هغه به د بال په شکل کې وي او دا دویم بون چې کومه حصه ده کم آرټیکولیټري سرفیس دی نو هغه به د کپ په شکل کې وي دا پیالې نه وي د پیالې دا ډوغل چې کوم وي د دې په شکل کې وي دا داسې لکه بال چې کوم دی نو ته په پیالې کې کېدی ټیک شو نو کو تاسو دلته وګورئ نو کو دې جوائنټ له ته هر قسم موومنټ ورکې اخوای تا وهې دې خوای تا وهې غیر چاپیرې تا وهې نو دې به تاویږي ولې د دې مثال داسې دی لکه ما تاسو ته ویلي چې دا یو لاس راغونډ کړی دی بل لاس دا یو لاس پنجه کوي او دا دویم لاس سوک کوي او دا سوک په دې پنجه کې کېدی نو تاسو دې لکه هر طرف ته موومنټ ورکولی شئ مطلب په دې کې به هر قسم موومنټ کېږي ټیک شو نو د یو اډوکي سرفیس چې کوم دی آرټیکولیټري سرفیس هغه به کپ شکل کې وي او د دویم اډوکي سرفیس چې کوم دی آرټیکولیټري سرفیس هغه به په بال شکل کې وي نو دې وجې نه دې ته بال اینډ سکټ جوائنٹ وایي ټیک شو
ها بال اینڈ سکٹ جوائنٹ چې کوم دی نو د دې کې تقریبا هر قسم موومنټ کیږي ما تاسو ته وې الریډي په اگزامپل چې کوم دی د دې هغه هپ جوائنٹ دی او ور سره شولډر جوائنٹ دی ورپسې چې کوم دی هغه زموږ سره هینګ جوائنٹ دی هینګ جوائنٹ چې کوم دی نو دا د سینوویل جوائنٹ یو ټایپ دی چې په کم کې ارټیکولر اینډ د بون کم ارټیکولر اینډ دی هغه فټ وي فټ وی لکه د هینګ په شان هینګ څنګه لکه دروازه به تاسو لیدلی وي که نه تاسو ته دلته په دې ځای کې ښکاري دا ډایګرام چې کوم تاسو ته ښکاري کو تاسو وګورئ نه دا هلکا سکټ دی ټیک شو لکه دا بال نه دی دا نه دا خو د کنډولي په شکل کې دی خو دا چې کوم دی دا بال نه دی نو اوس په دې کې چې کوم دی نو اخوا دېخوا موومنټ نه کیږي څنګه چې زموږ سره ایلبو جوائنٹ دی ټیک شو سوري انکل جوائنٹ دی انکل جوائنٹ چې کوم دی انکل جوائنٹ نی جوائنٹ شو ٹھیک شو نو نی جوائنٹ کو تاسو سوچو کې پاغه کې فلیکشن او ایکسټنشن خو کیږي او پاغه کې چې کم دینو کومنګ وایو چې دنه طرف ته را ماتو یا بار طرف ته لیټرل سایډ ته ماتو نو نشو ماتولې ټیک ده نو کو تاسو د ډایګرام ته وګورئ دینه به تاسو ته اندازه وشي چې موومنټ په دې کې صرف فلیکشن او ایکسټنشن وي ټیک شو په دې جوائنٹ کې صرف فلیکشن او ایکسټنشن دا یو د ته هینګ جوائنٹ د تقریبا وجه نه ویل کیږي چې دا نه دا یو پکې چې بال ټایپ دی خو بال نه دی سټکی په شان دی نو اوس چې کم دی نو یو سټکی ته فرض ک پلاس کې کېده نو هغه به صرف مخ کې شاته موومنټ کوي سایډونو ته موومنټ نه کوي ټیک شو لکه مطلب مخ کې شاته خو موومنټ کوي ټیک شو څنګه چې پینډولم وي او اخوا دی خو به موومنټ نه کوي ولې ځکه چې دلته ورته هغه بال ټایپ هغه سرکولیشن ورته دلته نشته دی نو دلته به دا سرفیس رامنی کوي نو دې وجې نه په دې جوائنٹ کې صرف چې کوم دی فلیکشن او ایکسټنشن موومنټ وي اگزامپل د دې چې کوم دی هغه نی جوائنٹ دی انکل جوائنٹ دی اوس انکل جوائنٹ باندې خو زما لږ شک دی ځکه چې په انکل جوائنٹ کې تاسو وګورئ نو هغه فلیکشن هم کوي ایکسټنشن هم کوي میډیل روټیشن هم کوي او لیټرل روټیشن هم کوي نو دې وجې نه چې کم دی نو زما لږ په دې باندې شک دی زه به ورته بیا دا ووایم خو موږ سره دلته په لیټریچر کې چې کم دی نو هغه انکل جوائنٹ لیکلی شوی دی زه به تاسو ته سبا دا کنفرم کړم انشاءالله او انټرپلنجل جوائنټس چې کم دي انټرپلنجل جوائنټس مطلب د ګوتو په منځ کې چې دا کم جوائنٹ دی نو دا هم زموږ سره د هینګ جوائنٹ ټایپ دی ټیک شو دلته کو تاسو وګورئ نو په دې ځای کې اینې دا جوائنٹ چې کم جوړ شوی دی نو دا زموږ سره په دې رولز باندې جوړ شوي دي بیا دریم چې کم دی هغه زموږ سره ګلایډنګ جوائنٹ دی ګلایډنګ جوائنٹ کې چې کم دی په دې کې د ارټیکولر سرفیس چې کم دی کو تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره یو ارټیکولر سرفیس دا شو یو ارټیکولر سرفیس دا دی یو دا دی ټیک شو نو دا ارټیکولر سرفیس د یو بل د پاسه خویږي ټیک شو ګلایډنګ کوي د دې وجه نه دې ته ګلایډنګ جوائنٹ وایي د یو بل د پاسه لکه اوس فرض کړه ما سره دلته خو کیمره نشته دی خو دا دوه لاسونه هتیلی د یو بل د پاسه کېدی او یو طرف ته بل طرف ته موومنټ ورکوئ نو دقه شان ګلایډنګ کوي ټیک شو د دې وجې نه په دې دغه کې کو فرض کړه دلته په دې جوائنټس کې اصل کې د خوږېدو خطره ډېره زیاته شي د هغې نه علاوه چې کوم دی د دې اګزامپل چې کوم دی نو هغه زموږ سره کارپل بون په منځ کې چې کوم جوائنٹ دی ټیک شو نو هغې ته ګلایډنګ جوائنٹ وایي د هغې نه علاوه د ټارسل بونس په منځ کې چې کوم جوائنٹ دی هغې ته هم چې کوم دی نو ګلایډنګ جوائنټس وایي د هغې نه علاوه د ورټیبرو په منځ کې چې کوم دی نو هغې ته هم ګلایډنګ جوائنټس وایي کارپل بونس ټارسل بون امید لرم تاسو پیژنئ پیوټ جوائنٹ چې کوم دی ټیک شو په پیوټ جوائنٹ کې چې کوم دی نو دا هم زموږ سره د سینوویل جوائنٹ یو ټایپ دی په دې کې چې کوم دی نو دا جوائنٹ چې کوم دی دا بون الاو کوي چې یو لمب روټیټ شي ټیک ده لکه فرض که تاسو چې کوم دی نو دلته کو وګورئ نو دا زموږ سره چې کوم اولنا او ریډیس دی د هغې نه علاوه تیبیا او فیبولا دا ټیک ده نو هغه تقریبا په دې اصولو باندې جوړ دي که تاسو یاد چې ما تاسو ته هلته ښودلی چې یو نوچ وي په هغه نوچ کې چې کوم دی زموږ سره کوم ریډیس و د هغه ریډیس هغه هیډ چې کوم دی هغه په دې کې دقه شان شامل وي ریډیس نه اولنا چې کم وي بالکل د اولنا چې کم زموږ سره دا یو اینډ وي ټیک ده نو په دې کې د دې ریډیس دا هیډ دا د قشن شامل شوی دی نو دا زموږ سره داسې روټیشن موومنټ کې مدد ورکوي دی چې کم دی نو دی زیاتر روټیشن کوي کو هغه فرض که میډیل روټیشن وي کو نه لیټرل روټیشن وي نو په هغې کې هیلپ ورکوي نور په دې کې دومره خاص څه نشته دی بل چې کم دی نو زموږ سره د ریډیس اولنا په منځ کې شو تیبیا فیبولا په منځ کې چې کم دی نو هم دا دغه وي د هغې نه علاوه چې کوم زموږ سره د اټلس او
اټلانټو ایکزیل جوائنٹ ته. اټلانټا ایکزیل جوائنٹ مطلب دا چې کوم زموږ سره اولنې ورټیبرا او دویمه ورټیبرا د په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړیږي هغه ته پیوټ جوائنٹ ویل کیږي. ورپسې چې کوم جوائنٹ زموږ سره دی هغه زموږ سره کنډیلوید جوائنٹ دی. کوم یو جوائنٹ دی؟ کنډیلوید جوائنٹ دی. کنډیلوید جوائنٹ چې کوم دی دا هم یو قسم له بال اینڈ سکٹ جوائنٹ دی. ٹھیک شو، دا هم یو قسم له بال اینڈ سکٹ جوائنٹ دی. ٹھیک شو، په دې کې چې کوم دی نو کو تاسو دلته وګورئ نو هم زموږ سره یو کونډایل یو راوند کونډایل چې کوم دی سرفیس چې کوم دی ټیک شو هغه په یو کپ شیپ په دې کپ شیپ ډپریشن کې چې کوم دی امبیډډ وي اونخته وي نو د دې وجې نه په دې جوائنٹ کې هم هر قسم موومنٹ کیدی شي. ما تاسو ته دا کنډیلوید جوائنٹ چې کوم دی نو د دې دویم نوم اصل کې بال اینڈ سکٹ جوائنٹ هم کیدی شي، خو دا لږ د هغې نه مختلف دی ځکه چې په بال اینډ سکٹ جوائنٹ کې چې کوم دی نو ډیپنس سیوا وي او دلته چې کوم دی دا بیخي سرفیس باندې پروت وي نو دې وجې نه کو دا ایکسټرا موومنٹ کوي نو دا خطې هم شي. ٹھیک شو، دا چې کوم دی نو په دې کې کوم موومنٹ کیږي هغه فلیکشن دی، ایکسټینشن دی، ابډکشن دی، اډکشن دی، سرکمډکشن دی. الریډي د موومنټس باندې تاسو اوس پوهیږئ. د دې نه علاوه چې کوم دی لکه فرض که موږ اگزامپل د دې والو نو د منډیبل او ټیمپرل بون په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړ شوی دی ټیمپرا منډیبولر جوائنٹ چې ورته ویل کیږي نو هغه کنډیلوید جوائنٹ دی. ٹھیک شو، د میټاکارپل او د پلنجیل بون په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړ شوی دی هغه هم زموږ سره کنډیلوید جوائنٹ دی. ٹھیک ده، په دې کې ایکسټرا موومنٹ نه کیږي، هر طرف ته موومنٹ کوي خو ایکسټرا موومنٹ د دې وجې نه کیږي چې چېرته ونه خیږي. نارملی چې کوم دی نو په دې کې هم دقه ټایپ جوائنٹ دی. بل چې کوم دی هغه زموږ سره سیډل جوائنٹ دی. لکه فرض که تاسو اوس دا اینې دې سایډ ته چې کوم دا قسم جوائنٹ چې کله جوړیږي دې ته ویل کیږي سیډل جوائنٹ. ٹھیک شو، په دې کې ارټیکولر د یو بون چې کوم ارټیکولر سرفیس دی ٹھیک شو نو هغه به کنویکس وي او د بل بون چې کوم ارټیکولر سرفیس دی نو هغه به کنکیو وي. مطلب د یو بون کنویکس سرفیس او د بل بون کنکیو سرفیس په دې کې د یو بل سره ملاوي. اگزامپل چې کوم د دې دی هغه سټرنو کلیویکولر جوائنٹ دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د ټرپیزیوم او د فرست میټاکارپل په منځ کې چې کوم جوائنٹ جوړیږي نو هغه هم زموږ سره سینوویل جوائنٹ دی. نیکسٹ چې کوم دی په دې کې ټوټل جوائنٹ نومونه تاسو ته ویلی شوي دي. ټیک شو، اپر لم کې چې کوم زموږ سره کوم جوائنټس دي نو هغه زموږ سره مین چې کوم جوائنټس دي واړه جوائنټس دي مونږ نه چیړو. اولنی چې کوم دی هغه زموږ سره اکرومیو کلیویکولر جوائنٹ شو، بیا ورپسې شولډر جوائنٹ شو ټیک شو، بیا ورپسې البو جوائنٹ شو، بیا ورپسې ریسٹ جوائنٹ شو، بیا چې کوم دی نو د خوا میټاکارپا جوائنٹ شو، میټاکارپا پلنجیل جوائنٹ شو ټیک شو، بیا انټر پلنجیل جوائنٹ شو. نو دا زموږ سره په دې اپر لم کې دا جوائنټس دي. اوس به چې کوم دی نو د دې موومنټس مونږ وایو چې په دې جوائنټس کې کم کم ټایپ موومنټس کیږي. اولنی چې کوم دی هغه شولډر جوائنٹ دی. په دې شولډر جوائنٹ کې چې کوم دی نو بال اینډ سکٹ جوائنٹ دی دا به خامخا یادوئ چې سینوویل جوائنٹ په کم مطلب کم یو جوائنٹ سینوویل جوائنٹ دی، کم یو جوائنٹ کارټیلیجینیس جوائنٹ دی، کم یو جوائنٹ چې کوم دی نو هغه فایبرس جوائنٹ دی. نو فایبرس جوائنٹ ما تاسو ته وي دا په سکل بون کې چې په کم کې موومنٹ نه وي. کارټیلیجینیس جوائنٹ په هغه کې هلکه موومنٹ وي. په دې کې به چې کوم دی نو دویم کریکټرسټک دا وي چې دی به ایز ا شوک ابزوربر کار کوي. ټیک شو، دریم چې کوم زموږ سره دی هغه سینوویل جوائنٹ دی، په هغه کې به لیکوډ خامخا موجود وي، په هغه کې به چې کوم دی نو ارټیکولر لیګامنټ خامخا وي، په هغه کې به فایبرس کارټیلیج خامخا وي، فایبرس ټیشو به پکې خامخا وي، سایډ ته لیګامنټ به پکې خامخا وي او ورسره به چې کوم دی نو سینوویل فلویډ خامخا وي. نو دا چار کریکټرسټک به په سینوویل کې خامخا وي. کونی دی، زموږ سره شولډر دی، زموږ سره فرض کړه چې کوم دی البو جوائنٹ نو دا ټوټل زموږ سره سینوویل جوائنٹ دی. ټیک شو، بیا چې کوم زموږ سره د انټر ورټیبرل جوائنټس دي نو هغه زموږ سره کارټیلیجینیس جوائنٹ دی. سمپیسس فیوبس شو نو هغه هم زموږ سره کارټیلیجینیس جوائنٹ دی. زموږ سره چې په سکل کې کم جوائنټس جوړیږي بټوین کرانیل بون، فرنټل بون او د پیریټل بون په منځ کې، د پیریټل اسیپیټل بون په منځ کې، د ټیمپرل او د پیریټل بون په منځ کې نو دا ټوټل زموږ سره کارټیلیجینیس جوائنٹ دی. ټیک شو، سوري فایبرس جوائنٹ دی. ټیک ده، دا زموږ سره اوسه پورې چې کوم دی نو دغه د جوائنٹ کلاسیفیکیشن او چې زموږ سره کم کم جوائنٹ بیا موږ په هغې کې بال اینډ سکٹ جوائنٹ ووی، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو موږ پکې هینګ جوائنٹ ووی، پیوټ جوائنٹ هم ووی، ګلایډنګ جوائنٹ هم ووی ټیک شو، کونډیلر جوائنٹ هم ووی. نو دا جوائنټس به اوس موږ مطلب وایو، موږ به جوائنٹ وایو د اپر لم جوائنٹ ته فرض کړو، اپر لم جوائنٹ وایو او ورسره به وایو چې دا کم ټایپ جوائنٹ دی او په دې کې کم ټایپ موومنٹ کیږي. نو اولنی په هغې کې چې کوم دی هغه زموږ سره شولډر جوائنٹ دی. شولډر جوائنٹ چې کوم دی دا د بال اینډ سکٹ جوائنٹ
ټایپ دی دا نه دلته چې زموږ سره سکټ جوړ شوی دی بل سایډ زموږ سره بال جوړ شوی دی دا بال چې کوم دی دا په دې سکټ کې ونښتی دی په دې کې به چې کوم دی نو ما تاسو ته وایي چې کلم دا جوینټ په یو جوینټ کې کلم چې کوم دی دا ټایپ جوینټ وي نو په هغه کې به هر قسم موومنټ کیږي ټیک شو کم موومنټ چې په دې کې کیږي هغه فلیکشن دی ایکسټینشن دی ابډکشن دی ایډکشن دی لیټرل روټیشن دی میډیل روټیشن دی لیټرل روټیشن ما تاسو ته ویلي تاسو چې کله په اناټمیکل پوزیشن کې وردیږي او تم لیټرل سایډ ته لاړ شي نو دا تم چې کوم دی دا تاسو کله د دننه طرف ته تاوهئ دا لاس ټیک شو او تم چې کوم دی دا شاته ځي مطلب لیټرل پروت دی فرنٹ ته راغی او فرنٹ نه واپس شاته ځي نو دې ته اصل کې ویلی کېږي میډیل روټیشن او چې کله دا تم چې کوم دی نو دا واپس خپل طرف ته ځي لیټرل سایډ ته ځي دا ګوته بار سایډ ته ځي واپس خپل اناټمیکل پوزیشن طرف ته ځي نو دې ته ویلی کېږي لیټرل روټیشن ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په دې جوینټ کې ورسره سرکمډکشن هم کیږي ورپسې چې کوم جوینټ دی هغه زموږ سره ایلبو جوینټ دی ایلبو جوینټ چې کوم دی نو دا د هینګ جوینټ ټایپ دی په دې کې چې کوم موومنټ کیږي نو هغه به فلیکشن او ایکسټینشن یې الریډي موږ شاته ویلي دي په دا جوینټس ټایپ چې کله موږ وی کلاسیفیکیشن چې کله موږ وی کو تاسو دلته یاد شي ټیک شو لکه فرض که هینګ جوینټ دی نو په دې کې موږ دا دلته لیکلي دي چې په دې کې به صرف فلیکشن او ایکسټینشن کیږي ټیک شو نو دغه شان چې کوم دی نو دلته زموږ سره چونکې ایلبو جوینټ د هینګ جوینټ ټایپ دی نو ځکه په دې کې صرف فلیکشن او ایکسټینشن مطلب لاس به چې کوم دی نو صرف ځان طرف ته راغونډیږي او واپس به نیغیږي خو دا به سایډ ته تاسو نشئ دغه کولی لکه اوس فرض که دا لاس تاسو نیسئ نو د پیډې ګوتې طرف ته یا د کچۍ ګوتې طرف ته دا تاسو نشئ ها ریسټ جوینټ خو شئ ریسټ جوینټ کو تاسو ګورئ نو ریسټ جوینټ موومنټ کوي ټیک شو که نه خو ایلبو جوینټ موومنټ نه کوي نو د دې وجې نه ایلبو جوینټ چې کوم دی نو دا هینګ جوینټ پلس فلیکشن او ایکسټینشن په دې کې موومنټ موجود ټیک شو ورپسې چې کوم دی هغه زموږ سره پروکسیمل اینډ ډسټل ریډیو اولنر جوینټ سینوویل پیوټ جوینټ دی ټیک شو نیکسٹ چې کوم دی زموږ سره پروکسیمل اینډ ډسټل ریډیو اولنر جوینټ د دې ریډیس او د دې اولنر په منځ کې چې دا کم جوینټ دی دا یې نه دلته نو دا زموږ سره سینوویل پیوټ جوینټ دی نو کو پیوټ جوینټ تاسو راواړوئ دا زموږ سره پیوټ جوینټ دی دا یې نه نو دلته چې کوم دی نه دا یو چې کوم دی نو داسې هلکه د ډیبری نیمه ډیبری ده او د ډیبری په منځ کې د میخ هغه سر ورکړی شوی دی ټیک شو نو دا چې کوم دی نو دا زموږ سره د پیوټ جوینټ ټایپ دی نو دلته چې کوم دی نو زموږ سره پیوټ جوینټ موجود دی چونکې دلته د دې ریډیس او د اولنا په منځ کې چې کوم جوینټ جوړیږي د دې ریډیس او د اولنا په منځ کې چې کوم جوینټ جوړیږي نو دا به زموږ سره سینوویل پیوټ جوینټ وي ټیک شو نو سینوویل پیوټ جوینټ چې شو نو دې کې به زموږ سره یو روټیشن کیږي ټیک ده یو پکې ګلایډینګ کیږي پرونیشن او سوپینیشن دا چار ټایپ موومنټ پکې ورپسې چې کوم دی هغه زموږ سره ریسټ جوینټ دی دا کمپلیکس کنډیلوید ټایپ اف سینوویل جوینټ دی مطلب هم سینوویل جوینټ دی سینوویل جوینټ مطلب دا چې په دې کې ارټیکولر کارټیلیج هم دی په دې کې سینوویل فلویډ هم دی په دې کې چې کوم دی سینوویل ممبرین به وي ورسره به چې کوم دی فایبرس سایډ ته به چې کوم دی نو فایبرس ټیشو هم موجود وي په دې کې چې کوم موومنټ کیږي هغه فلیکشن دی ایکسټینشن دی ابډکشن دی او ایډکشن دی ورپسې چې کوم جوینټ دی نو هغه زموږ سره ریسټ جوینټ وشو ریسټ جوینټ وشو ورپسې چې کوم جوینټ دی نو هغه میټاکارپو پیلنجیل جوینټ دی ټیک شو میټاکارپو پیلنجیل جوینټ چې کوم دی جوینټ اف د هینډ اینڈ فنګرز چې کوم دی دا نه د دې میټاکارپا پیلنجیل جوینټس د دې میټاکارپل په منځ کې او د پیلنجس په منځ کې چې کوم جوینټ دی ټیک شو نو دغه جوینټ د دې چې کوم موومنټس دي هغه دی فلیکشن ایکسټینشن ابډکشن ایډکشن او سرکمډکشن او کم ټایپ جوینټ دی هغه موږ تیر شوي سلایډز کې ویلي دي ورپسې چې کوم دی هغه د لوور لیم جوینټس دي نو لوور لیم جوینټس چې کوم دی هغې کې اولنی زموږ سره هپ جوینټ راځي کوم چې دلته تاسو ته ښکاري ټیک شو په دې نیکسټ په دې سلایډ کې چې کوم دی ټیک ده نو دا هپ جوینټ چې کوم دی دا هم زموږ سره بال اینډ سکټ جوینټ ټایپ دی سینوویل هم دی ځکه چې په دې کې سینوویل فلویډ هم موجود دی ټیک شو ارټیکولیټري کارټیلیج هم پکې دی ارټیکولر کارټیلیج چې ورته ویل کېږي د هغې نه علاوه فایبرس ټیشو هم پکې د دې دپاره چې دا بال د دې سکټ نه تختي را تختي نه دلته چې کوم موومنټ کېږي هغه فلیکشن دی ایکسټینشن دی ایډکشن دی ابډکشن دی روټیشن دی او سلایډ سرکمډکشن دی ټیک شو نو دا د دې موومنټ شو ورپسې چې کوم دی هغه زموږ سره نی جوینټ دی نی جوینټ چې کوم دی نو دا موډیفاید هینګ جوینټ دی هینګ جوینټ به اوس تاسو پېژنئ تېر شوي سلایډ ځان ته واپس راړوئ دو ګورئ هلته چې هینګ جوینټ څه شی دی نو په دې کې به یو فلیکشن کېږي یو ایکسټینشن کېږي یو روټیټري موومنټ به پکې وي ټیک شو
ورپسې چې کوم جوینټ دی هغه زموږ سره اینکل جوینټ دی، نو دا هم زموږ سره د سینوویل هینګ جوینټ چې کوم دی د هغې اگزامپل دی. ټیک ده. په دې کې چې کوم موومنټ دی هغه انورژن دی. انورژن تاسو آلریډي پیژنئ، مطلب کله چې وینټرل سایډ اف د فوټ چې کوم دی کومه حصه کوم سایډ چې مونږ د خپې په ځمکه ایږدو هغه مونږ بره سایډ ته سکای سایډ ته راماتو، دننه طرف ته میډیل سایډ ته راماتو، نو دې ته ویل کېږي انورژن. او چې کله هم دقه فوټ سایډ چې کوم دی دا مونږ لیټرل سایډ ته بار طرف ته تاوهو، دې ته ویل کېږي ایورژن. ډورسیفلیکشن چې کوم دی نو دا اصل کې دې ته فلیکشن هم ویلی شئ تاسو. ډورسي مطلب دا چې کوم دی نو دا ډورسم اف د فوټ دی، نو چې کله دا فوټ بره کې بره طرف ته ماتې، نو دې ته ویل کېږي ډورسیفلیکشن. او فلنټر فلیکشن چې کوم دی نو کله چې د دې سایډ نه د خپه چې کوم دی د دې لیول نه ښکته بوځي، داسې ښکته طرف ته بوځي، نو دې ته ویل کېږي فلنټر فلیکشن. ټیک شو. نو دا دوه ټایپ دغه هم موومنټ هم په دې کې کېږي. ورپسې چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره د فیټ اینډ ټو په منځ کې جوینټ دی. دغه جوینټس چې کوم دی نو په دې کې کوم موومنټ کېږي هغه فلیکشن دی، ایکسټینشن دی، ابډکشن دی، ایډکشن دی او سرکم ډکشن دی. ټیک شو. دا یاد ساتئ. ګورئ دا چې کوم دی نو دا فلیکشن شو، ایکسټینشن شو، ابډکشن شو، ایډکشن شو، سرکمډکشن شو. دا به درنه زه تپوس کوم چې په کم جوینټ کې کم کم موومنټ کېږي. زه به نه تپوس کوم چې په هپ جوینټ کې چې کوم دی نو آیا فلیکشن کیږي کو نه کیږي، آیا روټیشن کیږي کو نه کیږي، آیا سرکمډکشن کیږي کو نه کیږي. نو کم از کم دا کریکټرسټک یاد ساتئ. دا لیکچر بار بار ګورئ. ټیک شو. ورپسې چې کوم دی نو کوم سلایډ دی هغه زموږ سره لاست سلایډ دی. زموږ سره چې کوم هپ جوینټ دی دا د پلویس او د فیمر په منځ کې دی، بال اینډ سکټ جوینټ دی. په دې کې فلیکشن، ایکسټینشن، ابډکشن، ایډکشن او سرکمډکشن کیږي. نی جوینټ چې کوم دی فیمر، تیبیا او فټ پټیلا په منځ کې دا هینګ جوینټ قسم دی. په دې کې چې کوم موومنټ کیږي فلیکشن ایکسټینشن کیږي. په دې کې ابډکشن ایډکشن نه کیږي. په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره روټیشن نه کیږي. په دې کې چې کوم دی سرکمډکشن نه کیږي. په دې کې صرف فلیکشن او ایکسټینشن کیږي. اینکل جوینټ چې کوم دی هغه د تیبیا، فیبولا او ټالس نه جوړ دی. ټیک شو. ټارسل بون چې کوم دی هینګ جوینټ ټایپ دی، پلنټر فلیکشن او ډورسیفلیکشن په دې کې کیږي. دا زموږ سره ټوټل چې کوم دی نو دغه چپټرو جوینټس چپټرو کم چې ختم شو نن. د جوینټس چپټر کې نور دومره خاص څه نشته دی. په دې کې چې کم مین شیزونه دي هغه دغه دي چې مطلب په کم ځای کې کم ټایپ جوینټ دی. آیا فرض کړه موږ چې کوم دی نی جوینټ راکړي، نو موږ نه تپوس کوي چې دا نی چې کوم دی آیا دا فایبرس جوینټ دی، دا چې کوم دی دا کارټیلیجینیس جوینټ دی، کو نه دا چې کوم دی دا سینوویل جوینټ دی. ټیک شو. بیا یې راکړی وي چې آیا دا بال اینډ سکټ جوینټ دی، نو بال اینډ سکټ جوینټ خو نه دی دا. ټیک شو. نو دا ټایپ کوېسچن به کېږي او دا ټایپ کوېسچن چې کوم دی دا لازمي دي. ایم سی کیوز په لحاظ سره 2-3 ایم سی کیوز کم از کم هر ایگزام کې د دې نه راځي. او په دې کې چې زیات کم تپوس کېږي هغه د هپ جوینټ کېږي، د نی جوینټ کېږي، ایلبو جوینټ کېږي او د شولډر جوینټ کېږي. باقي جوینټ دومره دوی نه چیړي، خو دا یو 5-6 جوینټ چې کوم دي دا هغوی لازمي تپوس کوي. په دې کې کم کم ټایپ موومنټس کېږي دا هم پکې تپوس کوي. ټیک شو. نو دا زمونږ چې کوم دی یو ورکوټیشن چپټرو او اهمیت ډیر زیات لري، ځکه چې ما تاسو ته 2-3 ایم سی کیوز کم از کم د دې نه راځي. نو د دې وجې نه دا چپټر لږ تاسو ته یادول ضروری دي. ټیک شو. نور خپل خیال ساتئ. سبا به انشاءالله چې کوم دی نو مونږ مسل چپټر شروع کوو. مسل چپټر کې هم دومره خاص څه نشته دی، کوم چې خاص مسلز دي هغه به درته زه ښیم. ټیک شو. فرض که روټیټر کپ مسلز دي، نو روټیټر کپ مسلز چې کوم دی هغه به زه تاسو ته نارملی چې کوم مونږ کوو نو انزرشن کوو. د هغې نه علاوه چې کوم دی د هغې انزرشن وي زه هغه به بیا سبا وکړم. انزرشن وي د هغې انرویشن کول یې بلډ سپلای د زما په خیال چې نو هغه به انشاءالله موږ سبا شروع کړو. خپل خیال ساتئ. ټولو ته دعا سلام.